څو مسایل داسې دي چې په دا معاشره کې مروج دي. لکه یو ښځه خاوند ته ووایي خاونده که تا دا کار وکړو نو زه به په تا باندې طلاق یم، آیا دې سره طلاق واقع کېږي که نه؟ نمبر 2 یو سړي په ذهن کې د طلاق سوچونه راځي نو دې سره ښځه طلاقېږي که نه؟ او نمبر 3 بعد یو کس راته ویره چې ما ښځې له طلاق ورکړی خو په ګېډه بچی دی، یو مولا راته وی چې دا طلاق نه کېږي. مې دا مولا د علم نه عاري او خالي دی، دې خبر نه دی. توجه غواړم دې دریو مسایلو ته. نمبر 1 محترمو اکثره د ښځې او خاوند په مابین کې شر وشي نو دا ښځه د خاوند ته وایي چې خاونده که تا دا کار وکړو نو زه به په تا باندې طلاق یم. دې خبرې ته توجه شته ستاسو؟ نو که چېرته تا ورته او نه ونه کړه یا دې ورته دا وویل چې او ته به په ما طلاق یې او هغه کار دې وکړي نو ښځه در باندې په یو طلاقه ده. ښه محترمو، او که چېرته دې ښځې درته دا وویل که خاونده دا کار دې وکړو نو زه به په تا طلاق یم، نه دې ورته او وکړو نه دې ورته نه وکړو، هغه کار دې وکړو نو نه طلاقېږي. ښه د ښځې په طلاق باندې ځکه الله ښځې له اختیار نه دی ورکړی نو، خو که ورته په جواب کې تا او یا نه وکړل او یا دې ورته وي چې او طلاقه به دې ساتم او هغه کار دې وکړو نو یو طلاق واقع شو. مسله نمبر 2 محترمو، د یو ښځې په ګېډه باندې بچی دی، دا طلاق واقع کېږي؟ ولې نه واقع کېږي؟ د یو ښځې په ګېډه باندې بچی دی او 3 طلاقه دې ورکړه، دا ښځه تا نه لاړه، خو شرط عام ښځې طلاق او د دې ښځې طلاق کې فرق دا دی د دې ګېډه باندې چې ماشوم دی او دې ښځې له تا طلاق ورکړه د دې عدت صرف وضع حمل دی. وضع حمل هغې ته ویل کېږي که بچی دې ګینټه پس وزېږو دا بل چا سره نکاح کولی شي، او که 4 میاشتې پسې بچی وزېږو نو دا به بل چا سره نکاح کوي. د هغې عدت بیا چې بچی وزېږي بس دغه د دغه ښځې عدت دی. یو زنانه د په ګېډه باندې بچی دی او خاوند یې مړ شو نو که دا بچی ګنټه پس وزېږو نو بل چا سره ګنټه پس نکاح کولی شي، او که 6 میاشتې پسې وزېږو نو 6 میاشتې پس بل چا سره نکاح کولی شي. کومې ماشومې په ګېډه چې بچي هغې ته طلاق واقع کېږي ښه، خو فرق دا دی چې بچي وزېږي بل چا سره نکاح کولی شي. نمبر 3 مسله سوچونو کې مونږ خو وهمیان شوي یو، الله دې معافي وکړي. بعضې خلک راته راځي سوچونو کې مې د طلاق مسلې ډېر راځي، نو په سوچ سره او په زړه کې چې کوم دغه راځي طلاق زه به طلاق یم او زه به په دې سره طلاق نه واقع کېږي تر کومې پورې چې ستا په ژبې باندې الفاظ نه اوتې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ما چې سوي دي ورده خو خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. دا لږه غونډې ناسته د دې بازار والو زموږ دپاره خدایه د جنت ته دننه کېدو سبب خدای وګرځې. د آقا نامدار محمد مصطفی محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم مبارک د دین د زده کړې دپاره ناست یو. خدایه طالبان یو، الله د دې په برکت باندې تمام مشکلات او مصایب خدای ختم کړي. الله د تمام برایانو د دې طلاق د خباثت نم خدای وساتي. الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. सलाम अलैका सलाम